تیرو آیتونو مبارکو کې د حضرت نوح علیه السلام د طوفان نوح ذکر وشو چې حضرت نوح علیه السلام وکړو چې عذاب راغی او خلق په ډوبېدو باندې شو او په هغې کې یو زوی د نوح علیه السلام چې نوی کنعان و هغه هم ډوبېدو لګیا و. نوح علیه السلام ورته دعوت ورکړو چې کشتۍ ته راوخېږه. دوی وایي چې زه به بره غرونو ته به وخېږم ځان به بچ کړم. په دې کې منځ کې چپراله او هغې ځان سره ډوب کړو. نوح علیه السلام چې وکتو د سترګو په وړاندې لخته جګر زوی ډوبېږي لګیا دی. د الله سبحانه وتعالی نه سوال وکړو چې یا زما ربه انه دا زما رب دا زما زوی چې دی ان ابني من اهلي زما دا زوی دا زما اهل دی زما د کور والو نه دی وان وعدك الحق وانت احكم الحاکمین تا ما سره د زما د کور والو د حفاظت وعده کړې وه. دا د زما لخته جګر زما زوی زما د سترګو په وړاندې ډوبېږي لګیا دی. نننۍ آیت مبارکه کې د هغې جواب الله تبارک وتعالی ذکر کوي چې زما محبوب پیغمبر دا ستا اهل نه دی ځکه چې د عمل نیک نه دی غیر صالح دی او د کوم څه چې تا ته علم نه وي نو د هغې مبارک ما نه سوال مه کوه. زه تا ته نصیحت کوم د ناپوهو خلکو نه ځان مه جوړوه. نو د نوح علیه السلام د دغه سوال چې کله خپل زوی په ډوبېدو باندې ولیدو او زړه نه آه قوت و دعا یې وکړو ان ابني من اهلي. یقینا هر یو پلار د خپل اولاد سره یو مینه یو محبت وي. چرې هم یو پلار دا نه غواړي چې زما اولاد هغه د هلاک شي. همدې وجه نه الله رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید کې موږ ته حکم کوي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای ایمان والو تاسو بچ کړئ خپل ځانونه او خپل اولاد خپل کور والا د دوزخ د اور نه. انفسکم خپل ځانونه واهلیکم خپل کور والا. نو لہذا خپل ځان هم د جهنم د اور نه بچ کړئ او خپل آل اولاد هم د جهنم د اور نه بچ کړئ. نو لہذا حدیث پاک مفهوم دی چې کله د مانځه وخت راشي یو اعلان کوونکی د الله سبحانه وتعالی طرف نه اعلان کوي چې ای اولاد آدم پاسه د مانځه په ذریعه هغه اور مړه کړه چې کوم د خپل ګناهونو په وجه باندې تا ځان دپاره بل کړی دی. چې کوم الله والا خلک وي د الله نه یېرېدونکي خلک وي هغه پاسي لمونځ وکړي او د الله سبحانه وتعالی نه د مانځه په عوض باندې اجرونه ثوابونه وګټي او دې مانځه طرف ته چې روان شي په یو قدم یو ګناه معاف شي یو درجات اوچت شي یو نیکي ورته میلاو شي او دا ټول فضایل ورته حاصل شي. نن هم که چېرې یو پلار خپل بچو سره خبره کول غواړي نو پکار ده چې د هر مانځه په ټیم کې یو 15 منټه 10 منټه دې دپاره وباسي چې د هغوی ملت سماجت ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. حکمت او بصیرت سره ول دعوت ورکړي په طریقه باندې په مینه محبت باندې روزمره په بنیاد باندې د هر مانځه په وخت باندې هغه چې د جهنم د اور نه بچ کړي. څنګه چې یو ځای کې اور بلیږي او پلار مور ګوري چې اولاد په هغې کې سوځي نو دا مور پلار هر قسمه قرباني ورکوي د اولاد محنت سماجت کوي او محنت ورسره کوي مشقت ورسره کوي خو خپل د اولاد د اور نه بچ کوي. نو د دې دا دنیاوي اور دی عارضي اور دی هغه حقیقي او دایمي او ابدي اور طرف ته زموږ اولاد چې کوم بې نمازه دی هغه روان. نو پکار دی چې هر سحر یو پلار یو مور خپل اولاد سر ته کیني او په مخ ولا لاس راکړي محنت ورته وکړي سماجت ورته وکړي او آهوزاري ورته وکړي چې بچې پاسه د جهنم د اور نه ځان بچ کړي. دغه وختي طور باندې دا خوب خرابېدل او دغه چې دی نو معمولي مشقت هېڅ خبره نه ده. هغه چې کوم همیشه ابدي ژوند را روان دی د هغې عذاب نه چې د خپل اولاد یو پلار یو مور بچ کړي. نو لہذا د نوح علیه السلام هغه مینه د پلارتوب هغه راوچت شو رابېدار شو او فورا چې د هغه دعا وکړو ان ابني من اهلي زما ربه زما دا زوی زما د کور والو نه دی دا خو زما د سترګو په وړاندې ډوبېږي لګیا دی. نو لہذا د نوح علیه السلام زوی کنعان ته غلط صحبت میلو شو غلطو خلکو رفاقت ورته میلو شو او غلطو خلکو ملګرتیا ورته میلو شو. نو د بدو خلکو هغه صحبت او هغه مشرکینو او فساد او فتنې والا خلکو سره تعلق هغه ور باندې غالب راغی. نو لہذا هماغو سره دغه حشر وشو. نو حضرت نوح علیه السلام چې کله سوال وکړو چې زما د زوی کنعان دا خو زما د سترګو په وړاندې ډوب شو الله رب کائنات د هغې جواب فرمایي قال او فرمایل یا نوح علیه السلام انه لیس من اهلک بېشکه دی نه د ستا د کور والو نه انه عمل غیر صالح بېشکه د عمل نیک نه دی فلا تسألني پس ته سوال مه کوه مانه ما د هغه څه لیس لک به علم چې نشته تا ته د هغې علم انی اعظک بېشکه زه نصیحت کوم تا ته ان تکونه چې ته نشي من الجاهلین د جاهلانو نه. یا نوح انه لیس من اهلک دا ستا د کور والو نه دی ولې انه عمل غیر صالح بېشکه د عمل نیک نه دی. نو دا پیغمبر اهل نشي کوي
د الله رب العالمین په نسبت باندې کامیاب او کامران خلق هغه دي چې هغه نیک وي، صالح وي، متقي وي. دا نه چې دا د پیغمبر اولاد دي، یا چې دا د انبیاء کرام اولاد دي، یا چې دا د اولیاء کرام اولاد دي، یا دا چې د لوی پیرانو مرشدانو اولاد دي. نه، د رب کائنات په نسبت باندې د عزت او د وقار او د مرتبه خاون هغه تقوا ولا پرهیزګار خلک دي. فرمایي کنه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پتاسو کې د ټولو نه لوی اکرم عزت والا انسان هغه دی چې پچا کې تقوا ډېر وي. یو انسان چې په خپل ذاتی باندې په خپل ذات باندې چې دی ذاتی تور باندې نیک نه وي، د تقوا نه پرهیزګاری نه، اگر چې دا د پیغمبر اولاد ولې نه، اگر کدا د انبیاء کرامو او د اولیاء کرامو د لوی ګدنشینو خلکو اولاد ولې نه، تر څو پورې چې خپل ذات کې چې تقوا نه، خوف خدا نه، للهیت او دینداری نه، نو د بل چا هغه د لپاره کرامت نشي کېدی. ځکه د نوح علیه السلام زهد، تقوا، فنا فی الله، هغه للهیت، هغه خوف خدا، هغه ورع او د رب کائنات لپاره چې دی جړا او فریاد 9.5 کاله دعوت او تبلیغ، او دغه شانتي د رب کائنات د توحید لپاره په خپل وجود باندې هغه تشدد برداشت کول، او در په در هغه چې دی د هغوی لپاره چې دی ګرځېدل، هغه ټول محنتونه د نوح علیه السلام د اولاد چې په خپله نیک نه وو هغه په کار رانغی. ځکه وفرمایل چې انه عمل غیر صالح، د عمل نیک نه دی. تر څو پورې چې عمل نیک نه وي، خپل ذاتي طور باندې د انسان کې زهد او تقوا او خوف خدا او للهیت خپل باندې نه، نو د بل چا په عمل باندې انسان هغه چې دی ډډه نشي کولی. ځکه الله تبارک وتعالی نوح علیه السلام فرمایي انه ليس من اهلك، دا اهل نه دی. رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې كل تقي ونقي فهو آلي، هر یو متقی او پرهیزګار انسان هغه زما اهل، هر متقی او نیک انسان دا زما اهل. نو لہذا د الله تبارک وتعالی په نسبت باندې مقام قبولیت او مرتبه حاصلولو لپاره ته لوی سړی اولاد کېدل ضروري نه دی، بلکې تقوا. د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د خاندان تر ابو لهب او ابو جهل او لوی خلک د دوه جهان سردار د خاندان د قوم قبیله د قریش چې په ټوله دنیا کې د هغوی عزت او احترام او الاف قریش الافهم رحله الشتاء والصيف، د لوی مقام او مرتبه خاوند خاندان دی. خو چې کله تقوا، خوف خدا، وحدانیت د الله تسلیم نکو، نو ذلیل او رسوا شو، سرونه قلم پرې شو، ذلت او رسوایی سره مخ شو. حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د پلار نیکه نوم څوک نه پیژني، یو غلام دی حبشي النسل، رنګ نه تور. خو چې کله د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم صحبت کې راغی، زهد او تقوا پکې زړه ته ننوتو، الله رب کائنات خپل محبوب پیغمبر د رفاقت او د صحبت لپاره دغه انتخاب فرمایل. نو بیا مقام داسې ملو شو چې کله د مکی په کوڅو کې قدمونه اوچتې ګرځي، د خپل اواز د جنت هوري اوري، د اواز د